د ابو جهل لخر دا بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیہ السلام وروستو راورسېدو د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې شپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلکو په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو داغه ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرام ځان له اوبه هم جمع کړي دندون منډونو کې پاکي اوبه ودرې دي هغې ته زر زر لوښي ډکو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه صلات وسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام له هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکی ځای دی په دې ځای به پلانکی مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابو جهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شو ټول اوده شو وی سیوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیہ السلام خوب نه وکړي تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کو او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه جوړول
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د سلګه مخې تراوته و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاج بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو د سواد دنه کې خېټه دنه کې رسات نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غش په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته د الله پاک پیغمبر خوب دکړم د الله پاک پیغمبر خېټه دراله په غش باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا اذا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوي نبی رسول الله سلام ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوي نو زما د خېټه زخمی کړه خوب دې کړم اوس انصاف دار چې ستانه بدل واخلم راته چې انصاف کوي نو زری زخمی نه کړم خوب دې نه کړم نو اوس مستانه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد لا او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قرباني او چې معمولی خېټه د غشي سره وکړي د نبی علیه السلام ته بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دي یو طرف ته جهاد لراغله په نبی علیہ السلام سر قرباني او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګي د نبی علیہ السلام ته دا بدل بدر نخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي خاموش سبنه وای بالکل غخېټه زخمی شوی ما ته تکلیف رسولې ته د حق دا جوړيږي چې ما ته شان تکلیف را ورسي نبی علیہ السلام ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه و ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړې واد خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خبر چې تمه خېټه مبارک ښکار کوي زه په شونډې ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه بدای ځکه مخه لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام بچ کله د مون سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ السلام په فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام په سب د نیغوالي ډیر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نزونه یو نیغي چې په صفونو کې کوګواله شنو بیا په زړونو کې د بل نصر راځي کوګواله راځي ته دی وجنه د مونږ په صفونو کې ډیر خیال ساتل فکر دي چې د نیغ کړي شي کو هغه مونږ د جنازې دی کو هغه عام مونږ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل فکاري بهر حال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لخر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر او لګاو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسشه سره شتم نه اصله سره نشته دا خو پاک داسې راغلي دي لک کسان دي میرا دې موږ له دوکه راکې دې موږ سره راکې اصلحي نه دی راغستي او لږ کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکړي چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي
خو دې مخې ته موږ ذکر راغلی چې موږ په حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا استه وختو چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ د مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کړو وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خو دا دی د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و د دې عتبه غلام و د هغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبي علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ وی مزه هغه د الله رسول دی دغه سره تاسو مقابله نشئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عاداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدلو او دویم دا چې د نبی علیہ السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړي په خلکو کې لږ غیرت را واچو که چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ د هغې طرف نه
د هغه طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه او دا ولید زوی وو او د یو راره نو یعنی دورونه او یو راره وروتل جګړه د درې واړه وروتل مقابله لا اواز یو کوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف لم درې کسان ورلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نمونه به تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو درې د یو خاون نو سلور د بل خاون او ور زامن په جنگ بدر کې شریکو دا سي زنانه هم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو ور په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دې مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو تاسو خلق نه یو نو عتبه ورته تاسو سره زموږ اس کار نشته تاسو سره نه څنګه تاسو واپس شئ موږ زموږ د مقابله خلق وباسي مهاجر روباسي د مکی واره روباسي زمون د هغه سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دای ترو وی حمزه وزه علي دای د ترزو علي رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه درې صحابه کرام اوتل د دې طرفنا خو د صحابه کرام مخونو باندې داسي صادر باندې تړلې صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علي رضی الله تعالی زه علي ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دام د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهر حال درې وړ دیو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دو کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دې راتاو شو نو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه مدد لور رسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر زه شهید یم زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عبیده ته شهیدی ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی چې ما ورته نن خودلې ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر وتا تر څو چې مونږ خپل بیبیانې کونډې کړي نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا د شعر مصداق مونږ چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو بهر حال تدین بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخکړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننه وته او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننه وته او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ترنیو له ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې فریوزی کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 لس می الله تیار کړو اغم په خپل خیال به
په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مله راوستي دي الله کو ستا خوښه چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی راغله مړه کا الله کو ستا خوښه چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 راله مړه کا الله خو کو ستا نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډیر عاجزۍ نه د نبی اسلام نه د صادر دسی او خو د اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی راغی د صادر راوغه د نبی اسلام په اوږې واچو او د شاغ علی دسی تلاسونه تاو کړ چیغې وته کړې د الله پاک پیغمبر بس کا نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज ووریدو الله ستا आवाज ووریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله رانم که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومنتله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خصا پکشته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګې کنه اے د بيزو سرهون کډي روچت ځای ته خطلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود هغه په دغه ټایم کې وی اے د بيزو سرهون کې نن ډیر پوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر د کلم کو سر در نکټ کوم وی چې سر نه کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه وسی زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وسو وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کې چې په نور سرونو کې دې غټ کاری چې روبي سی وای چې دې غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دی وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمر نفرت ته دومره می در نمخ کینم بس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچا تکړه سری تی وو سری نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراړو اذا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټول کیسه بیان کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعونو د موسی علیہ السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دی فرعون نه ځکه چې فرعون چپور هغه څنګه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور هغه هغه چې کړی ما ایمان راوړ پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځن کدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زما د فرعون په وخت د ځن کدن کوم داوي چې ستاسو پیغمبر نه اوس دومره نفرت ته چې مخکې میته دورنه وی زما د فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا په دې کې سقیدیان رالو نو دا اسلام مونږ ته دا د اسلام لومبۍ غزا او مسلمانانو ته الله فتح ورکړي و او په دې کې د مسلمانانو د امداد لپاره الله تبارک وتعالى فرشتي هم را لېږلي داسې بیانات او واقعات اورېدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مخې ته
راځي. کمنټس کې سبحان الله، ماشاءالله، الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.